بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه یم ستاسو ورور ساسو قربالي که زمان امن ټي وي سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دغه ټایم کې اکبرپوره سیمه کې ولاړ یم. کجوري جومات ورته ویل کېږي چونکې د اکبرپورې د سیمې د عوامو نه پټه نه ده. دا جومات چې کوم دی ډېر مشهور جومات دی. په دې کې کوم د کار شروع دی د جومات، تاسو به کتئ شئ په بیکګراوند کې دغه ټایم کې فوټو کې چلیږي. نو نن موږ راغلي د جومات چې کوم دی کې د کار شروع دی. صرف دې لپاره زموږ د پروګرام مقصد صرف دا دی چې تاسو دا پروګرام وګورئ او د جومات په کار کې تاسو موږ سره هم میسا واخلئ او چې کوم تاسو نه څومره کېږي موږ سره تعاون وکړئ. په خپلو خبرو باندې ټایم نه ضایع کوم. زما چې څومره ملګري دي دې جومات کې کم کاري صاحبان دي، هغوی سره به خبره اترې هم کوو. موږ سره سي مخکې پروګرام زه به وځم، موږ سره اوسئ تاسو. قدرمنو دغه ټایم کې ما سره یو ورور ولاړ دی، خبرې اترې به ورسره کوو چې دی د جومات حوالې سره موږ کمنټس راکړي. نو ورور لومبی سره نامه شریک کوو، بیا د جومات حوالې سره کمنټس راکړه چې دا کم کار شروع دی دغه ټایم کې زموږ مینوال تاسو ټول ګوري چې هغه خبر شي. الله مو خوشاله ساته. زما نوم دی جمال شاه او د دې کجور مسجد اکبرپورې چې دی د دې اوسېدونکی ما او زه ستاسو لکه زمان صاحب ستاسو او ستاسو د میډیا ډېر مشکور یم چې تاسو په لنګ تنګ اواز کې زموږ د دې علاقې اواز واورېدو، تاسو ورته حاضر شوئ. لکه زمان صاحب اصل کې دا کجور مسجد اکبرپوره ده، دا د دې اتو کلو جومات دی. دا اکبرپورې تھانې سره جوخت دی. دا په سن 80 کې تعمیر شوی او په سن 80 کې تعمیر تر دې وخته پورې چې دی که نه په دا چلېدو. اوس دې لپاره مونږ 15 ځل د دې مونږ ریپیرینګ هم وکړو، خو چونکې دا د راپرېوتو لاندې کېناستېدو. نو زمونږ د محلې داسې د ټولو مشرانو یو میټینګ وکړو چې یاره دې سره کومه یو لایمل وکړو. نو مونږ ټولو نوجوانانو ټولو مشرانو دا یو فیصله چې یاره شهید به یې کړو. مونږ ته خلکو وایي چې یاره دا تاسو شهیدوئ، تاسو سره څه پروف دی؟ مونږ ورته پروف مونږ سره نشته، مونږ سره هغه الله پاک چې دی هغه د ټول نه غټ پروف دی. نو مونږ د خدای په دغه باندې دا شهید کړی دی او شهیدو نه را سره څه پروسیجر و هېڅ هم را سره نو. او دا مالت چې څومره نوجوانان دي الف نه واله تر یې پورې چې دي که نه، نو ټول لاغلي دي فی سبیل الله لګیا دي. چیر او ټایم چې دی ابني مدداب لګیا دي، کو لګیا دی او دا ترته نشته دی د خدای په رضا. او زموږ د اعلی چارواکو نه دغه دی که هغه په بیروني ملک وي، که هغه په سیکرټري پوسټونو باندې، که په هغه اعلی مسافر چې بار ملک دي کوم مسافر وي، هغه ته زموږ دا خواست دی چې کوم په خیبر پښتونخوا اعلی چارواکي دي، په خو حدود دي، کوم جیدادمن خلک دي د اکبرپوري دي، په اسلام آباد کې وي، په حیات آباد کې وي، که په هر ځای کې وي، زموږ په دې میډیا وساتت سره موږ هغوی ته دا اواز خورو چې یاره د اکبرپورې کجور مسجد سره تعاون وکړئ. ولې چې دا ډېر غریبه محله ده او غریبه علاقه ده، د دې دومره وس او توفیق نشته دی چې یاره د دې دغه وکړي. یو خو به الله پوره کوي. زه لکه زمان صاحب خپله چې دی کار دی سره دا زما دا کار دی په دی نګراني کوم او یقین وساته چې ګردم لګیا دی. پرون ما سره چا چانده کړې ده، شکر الحمدلله، او راسره کوي لګیا دی. خو دا 115 لوبۍ دا خلک دلته کې دا کوي. نو زما دا مې دا په دې نه کېږي، دا په دې نه کېږي. او کوم سیاسي خلک چې کوم دي سیاسي اعلی چارواکي دي لکه د نوشیره سره کوم منتخب دي او دا کېږي، زما هغوی نه هم دا اپیل دی تعاون چې د کجور مسجد اکبرپوره سره دغو کې دې وخت سره موږ سره د تعاون لپاره د پیسو هېڅ درک نه لګي، خو لګیو فنډ موږ سره نشته دی. موږ د خدای په دغه باندې لګیو. نو د سیاسي چارواکو دغه نه کړی، رابطه سره نه کړی. یاره جی مونږ تاسو د میډیا نه مخکې ما یو څو ویډیوګانې دا کړي دي، مونږ سره اوسه پورې چا سره رابطه نه کړې، تپوس هم نه دی کړی. خو چونکې مونږ خپله د پرچار کوو لګیا دی. جی زمونږ د محلې دا څومره مشران دي، نوجوان دي، که په دفترو کې دي، که په خپلو کاروبارونو کې دي، هغوی دا پرچار کوي چې یاره کجور مسجد اکبرپوره باندې کار. خصوصا د اوسزن اصل کې دا د اخوندمنجو رحمت الله علیه دلته یې ناسته کړې وه، دا د هغه مسجد و. نو مونږ هغې سره ریلیټډ او بل دا دي د ټول علاقې دا 24 غنټې کولو وي. دې کې دا بندیش نشته دی چې یاره دا تاله دی یا دغه دی، نو دا کولو وي. نو زما ستاسو د میډیا وساتت سره زه د اعلی چارواکو نه که په هغه په دې ملک وي، که د ملک نه بهر وي، که زما د علاقې وي، که زما د علاقې نه وي، زما د اواز اوري، د کجور مسجد اکبرپوره سره د خصوصي تعاون وکړي او په دې سره د تعاون وکړي چې دا خدای پاک د دې تعمیر دغه کړي. دې کې به مدرسه وي، دې کې به ماشومان سبق وایي، دې کې به ثوابونه ورته رسي او مسجد به مې انشاءالله او ټولو ته به پکې ثوابونه میلاویږي. څوک تعاون کول غواړي نو په کومه طریقه وکړي؟ ستاسو څه نمبر، څه اکاونټ نمبر؟ زمونږ چې مونږ سره تعاون څوک کوي که نه، نو دلته کې چې دی زمونږ مشران شته دی، امجد باچا دی، افتاب استاد دی، دا خورشید دی، دا اسماعیل دی. او که نه مونږ به نمبر ورکو، په هغه نمبر باندې نمبر سکرین باندې ټیم چلیږي که نه؟ تاسو خیر دی هم وایي ایزی پیسه نمبر بدل زموږ د نور مرګري درکې بس په هغې هم دا وګورئ. او که څوک وایي چې یاره زه سیمټ هلم
را دي شي سیمټ دی والی که څوک وایي چې زه شګه علم را دي شګه دی والی او که څوک وایي زه خښتې علم نو را دي چې خښتې والي که څوک وایي زه مزدورانو دغه ورکولی شم او دي چې څوک څه قسمه دغه کولی شي را دي چې په خپلو لاسونو دي خیر دی دې کې وکړي نور څه خبر که د هغوی په چا باندې دغوی او که کوم خلک وایي چې زه پیسې وکړم رسید غواړم نو موږ رسید ته هم تیار موږ رسید هم ورکولی شو جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو راغئ او تاسو د زموږ په مسجد باندې د خپله چې ستاسو څه کاروي ده دا تاسو وکړئ بل زه تاسو ته جی او ریکویسټ کوم د قوم ته د وطن ته د کلي خلکو ته چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو راشئ دلته وزټ وکړئ د جومات دا جومات نه زما دی نه د اسماعیل دی نه د بل چا دا د الله کور دی الله به جوړوي خو دا هم داسې نه چې دا داسې الله نه راکوزي چې موږ جوړ کړي څه ذریعه به جوړوي څه دغه به جوړوي نو زه د کلي خلکو ته وایم د کلي مشرانو ته د سیاسي خلکو ته چې مهرباني وکړئ چې تاسو د اوټ له راځئ نو کم از کم د دې جومات هم تپوس وکړئ چې د جومات کې د محلت کې داخله کوڅې کې چېرې د دې څه پوزیشن ده خپل ځای هر یو شی په خپل ځای باندې خدا د الله کور دی چې کم از کم دې سره هر قسمه منډه وي دا د هلکان لګې شوي دي په خپل لغمان لګې دي خپل جیب پیسې هم لګي که لس لګي که شل لګي نه څوک داسې سپور راغلي دي چېرې یو سړي دا وینا کړی چېرې د ما طرف نه دا شو دا یو سیاسي سړی څه کوي د کلي سړی هم دا څوک نه راغلی چې ښه مالداره خلک هم پکې شته دا نه چې غریب خلک پکې شته ښه مالداره خلک هم پکې شته ښه سیاسي خلک ښه مضبوط خلک پکې شته اوسه پورې دا د دې جومات ته د دروغ هم څوک نه دي راغلي چې بھائی یار دې جومات کې دا کار شروع دی ښځې د مقامي خلکو ته هم جي خلک خو پرې مقامي خلکو ته هم چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو را دې د جومات کې معلومات کوئ چې د جومات کې څه لګي نه لګي مهرباني وکړئ دا د کوم جومات دی یو زمانه یا د اقبال یا د اورنګزیب یا د جمال نه دی دا د الله کور د الله به جوړوي خو دې خلکو هم څه پکار دي چې کم از کم تپوس وکړي چېرې د وسیله خو پکار څه وسیله پکار دي نو د وسیلې لپاره زه د خلکو ته دا ریکویسټ کوم جي سوال ورته کوم منت ورته کوم چې مهرباني کوئ تاسو راشئ د جومات کې ورې کار شروع دی ها موږ په خپل لاس مه راکوئ د چا څه وشي آفتاب استاد دی اسماعیل دی اقبال دی دغه داسې عباس دی دې سره ملو شي که په دې سره نه ملېږي عمران سره ملو شي عمران ته دا وایي چې بھائی زما طرف نه دا شی تاسو لګئ هغه د خیر موږ ته ځان شوقوي نه دا هم نه وایي چې موږ ځان شوقي په پټې را سره کوي خو دا د الله کور دی چې کم از کم دا خشته طریقې سره جوړ شي بل دی کې ماشومان ته سبق وایي دوه ځل دا په ماشومانو جي را پرېوتو الله پاک ماشومان بچ کړه نو موږ ډېر د مجبورۍ نه دا جومات کولو کړی دی چې کولو کړی یم نو د کلي خلکو لا یعنی که دا تاسو کولو کړی نه نو خدا ناخواسته دی کې حادثه هم کېدی شو بالکل چې کېدی شو چې هغه دې پوزیشن ته راغلی چې چې لنټر کېناستو دې کې مونځونه کول نو موږ د ډېر مجبورۍ نه جي دا کولو کړی دی نو زه د خلکو ته هم دا سوال کوم منت هم ورته کوم چې دی د جومات سره هر قسم مالي جاني هر قسم تعاون دی ورسره وکړي مهرباني جي زمان صاحب اول خو ستاسو ډېر مشکور یو چې تاسو موږ له وخت راکړو او په دې مصروفه دور کې لہذا تاسو چونکې ګورئ دا کار روان دی په دې جومات نو مونږ دا شهید کو او د مجبورۍ نه او باقي مونږ سره څه فنډ اویلیبلیټي نشته او دا تاسو په وساطت سره د خلکو ته خول غواړو او دا ورته وایو چې یاره چا نه څه کېږي نو هغه د دې سره وکړي دا کار خیر دی دا صدقه جاریه ده چې څوک دې جومات سره کوي نو هغه خپل ځان سره کوي الله د هغې بدلې په ډېرو باندې ورکوي صله الله ورکوي او صله الله ورکوي او وزیر ډېر شارټ کټ طریقې سره ویم که څوک موقع کتل غواړي د موقع مناسبت سره نو هم دې راشي زموږ ایډرس دی ضلع نوشیره تحصیل پبی گاؤں اکبرپورہ باجوڑ آباد پولیس سټیشن سره کجور مسجد د دې نوم کجور مسجد دی او زه به تاسو له خپل نمبر درکوم زه خپله وابډې ملازم یم ایزي پیس اکاؤنٹ دی په دې باندې 0333 91 99 631 0333 91999631 که څوک رونه په دې باندې پیسې ایزي پیسه کولی شئ نو دا زما خپل ذاتي نمبر دی او په دې باندې ایزي پیسه اکاؤنٹ دی نو چې څنګه تاسو ته بهتر ښکاري او هغسې کولی شئ او باقي الله دې تاسو له د هغې اجر درکړي جزاک قدرمنو دغه ټایم کې ما سره کاري صاحب ولاړ دی خبره اترې به ورسره کوو چې دی دا چې کوم جومات جوړېږي په دې عقله باندې دی موږ سره څه کمنټس راکوي نو هغه خپل موږ سره به خپل تعارف هم کوي چې په دې جومات کې دی په کومه عهده باندې دی نو دی به موږ سره خپل خیالات شریکوي کاري صاحب ستاسو لیاقت زمان لاله ستاسو ډېره مننه او ستاسو د ملګرو دا جومات زما نوم محمد افتاب دی او دوی سره یو بطور خدمتګار لګیم الله پاک د دې ځوانانو له عمرونه ورکړي الله فی الله لګي دي
دا جومات په سن 1980 کې جوړ شوی دی خو دې نه مخکې موږ تاریخ وګورو نو په اکبرپوره کې تاریخي مقامات ډیر دي لکه موږ وګورو پوخ جومات شو دا شو نو دا کجورو جومات چې کم دی دا لومبی چې کم دی د خونپنجو بابا استانه وه زیو د یې نه پس بیا چې کم دی نو هغې پوخ جومات ته چې کم دی منتقل شو دا ځای هماغه ځای نه وخت نه را روان دی خو چونکې بیا وخت تېرېدو سره د دې د آبادي چې کم دی نو زیاته کمزوره شوه او دا چې کوم اوس آبادي مونږه شهیده کړې ده دا د سن 80 آبادي ده د هرسې چت چې کم دی ورځ تر ورځه کمزورېدو نو د دې د وجې نه د ملګرو ساله وکړه چې دا مونږ شهیدو او دې دپاره چې کم دی مونږ سره د دې ملګرو تعاون اوس هم برقرار دی او بیا هم خواست کوو دی زمونږ د کلي کم مشهور سیاستدانان دي هر څوک چې دي مهرباني دي وکړي را دي شي دا ځای دي وګوري موقع دي وګوري د چا د وسه چې څه کېږي که سیرې راوړي که سیمټ راوړي که سیخ راوړي که شګه راوړي مهرباني دي وکړي موږ سره د خپل تعاون جاري وساتي باقي موږ به خپل نمبر په دې پیسه باندې اکاونټ باندې سره چلیږي ټایم په سکرین باندې چلیږي او نو دې باندې رابطه موږ سره کولی شي مننه ستاسو ډېره جی صاحب څه به وایي د جومات حوالې سره به څه وایي تاسو نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زموږ دا جومات تاریخي جومات دی دا د څنګه چې د رور خبرو کړه د سن 80 آبادي وه د دې د چتونه چې کوم دي دا ډېر کمزوري شوي بلکې ډېر دی نه به راغورځېدل او خلک به عوام به او جمع هم دې کې ډېره خشته او درنه جمع کېږي دې کې دوی د مشورې او مطابق باندې دا وشو چې دا به شهید کو او بیا به یو نوی سیستم سره دا جوړ کو نو دا زموږ د اکبرپورې د کجوري جومات دی په کجوري جومات مشهور دی ډېر پخوانی جومات دی دې کې زموږ ډېر مشران ډېر دغه شوي دي لاړل ډېر صدۍ پکې تېرې شولې دغه پکې تېر شولو دویمه دا خبره ده چې دا اوس هلکانو کار چالو کړی دی موږ سره خپل څه فنډ نو خو صرف د الله پاک په دغه کړی دی چې بس د دې به امداد د الله کور دی الله پاک به جوړوي نو دې کې موږ سره ډېرو ملګرو تعاون وکړو ډېرو سره دغه وکړو سیاسي ملګرو هم سره تعاون وکړو عوام هم سره کوي نو باقي زموږ دا د ټولو ته دا خواست دی سیاسي ملګرو ته هم خواست دی صاحب نصاب ته هم دا خواست دی چې خپل په خپل هم دغه وکړي او بل یار دوست هم چې څه دغه وي چې انشاءالله دې سره دغه وکړي او دا د الله کور دا به انشاءالله جوړېږي دا په خپل اپنی مدد آپ باندې جي دې سره چا موږ سره نه چا فنډ را کړی دی نه چا سرکار موږ سره دغه کړی دی خو انشاءالله د الله تعالی کور دی الله پاک به تیاری جي ډېر مننه ستا درمنو څنګه چې تاسو وکړه اقبال بھائی پکې خبرو کې داسې نور مشرانو پکې خبرو کې د جومات حوالې سره څنګه چې دوی وویل چې تقریبا په 1980 کې تقریبا دغه جومات چې دی نو جوړ شوی و خونپنجي بابا په دې کې هم ناسته کړې وه ډېر تاریخي جومات دی او دوی صرف دې دپاره شهید کو چې دې نه خدا نخواسته څه حادثه ونه شي خدا نخواسته دې کې څوک ماشوم خوږ نه شي څوک مشر خوږ نه شي په دې کې او دې دپاره مرمت کوي چې دا نوې آبادي وشي اور صرف اپنی مدد آپ کے تحت باندې لګیا دي د چا وسره چې دی نو سیاسي چارواکي دي یا که سرمایه کار دي څونه ای وسره الله اوسه پورې سره رابطه نه ده کړې څه تعاون نه ده کړی جومات به جوړېږي الله کور دی الله به په خپله جوړوي وسیله به چې دی نو مونږ جوړېږو تاسو به جوړېږئ دغه ټایم کې نمبر چلیږي په ټیکر کې دا د اقبال بھائی نمبر دی تاسو بالکل دې باندې ډایرکټ رابطه کولی شئ ایزي پیسه نمبر هم دی او د موبایل نمبر هم دی رابطه ورسره تاسو کولی شئ نو یقینا تاسو به دا پروګرام کتلی وي او دا کار چې کوم دی دا کار خیر دی د الله رضا دپاره دا کار موږ دلته کې رالو او دا قدم موږ اوچت کړو نو امید لرم چې تاسو موږ سره په دې کې ودرېږئ تعاون به راسره کوئ قدرمندو پروګرام راغونډوم په دې هیله باندې چې تاسو موږ ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوئ او موږ به تاسو ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوو کوم ځای کې مو صحیح ښاد آباد اوسئ بریالي اوسئ الله پامه